مجلس کې درانه علماء کرام نوجوانان علماء الحمدلله د داخو تعالی الله پاک مفتی سے مبارک عمر کے نورم برکات نازل کی مشر مفتی سے دیاوی برکات دی دا ډیره حاصل خیزه زرخیزه زمکه ده مردم خیزه زمکه ده دې زمکه ډیر علماء کرام پیدا کړي او روزلي دي دغه زمکه ستاسو د علاقه روډ نه غاړې او دی غاړې الحمدلله په ډیرو علماو ښایسته ده د شریعت او طریقت په علماو مزینه ده مالاماله ده او ښایسته ده زه وایم چې یاره په مجموع کې به په یو علاقه کې دومره علما د طریقت او شریعت دومره مفتیان حضرات دومره قاریان صاحبان بل ځای کې په داسې یوه لویه علاقه باندې موږ ته ډېر کم په نظر باندې راځي کم چې څو باندې الله تعالی دې د علما نور هم زیات کړي د دې علومو کې عمرونو کې مساعي جمیله وکړي الله فیوزات او برکات نازل هر عالم په هر علاقه کې دا د رب کائنات د طرفه د اهل علاقې لپاره یو نعمت ده رحمت ده برکت ده غنیمت ده د خیر برکت او هدایت خورولو یو لوی ذریعه ده چې هغه علاقې لپاره الله دوی پیدا کړي دي او منتخب کړي دغه شانته معلمات زموږ خویندې میندې چې هغې فارغې فاضلې دي او د بناتو مدرسو کې درسونه کوي نو هر عالمه فاضل چې په کومه مدرسه او علاقه کې درس کوي هغې علاقې لپاره عموما او د زنانه طبقې لپاره خصوصا د الله نعمت رحمت او غنیمت او برکت او د خیر خورولو یوه لویه وسیله او ذریعه دغه شانته څومره مدرسې چې دلته الحمدلله دي په دې علاقه باندې بنینو مدرسې دي ګلې بناتو دي په ډېر لوی تعداد کې دي او ډېر لوی خیر خورېږي ماشاءالله هره مدرسه په هر علاقه باندې زمونږ او ستاسو دپاره او د اهل علاقې او د ټول امت دپاره په مجموع کې د دې مدرسو خیر متعدي وي ګنې د الله د طرفه د یو رحمت په شکل کې د یو نعمت او غنیمت په شکل کې د مدرسې موږ ته الله راکړي دي خو موږ اهل علاقه د الله پاک د دغه دیني مدارس او په دې کې د ناستو علماو مفتیانو صاحبانو مدرسینو او په بناتو مدرسو کې چې کومې باجیګانې معلمې دي د دوی د زړه نه د قدر عزت احترام او د خدمت توفیق نصیب ورونو ما د قرآن پاک چې یو لوی سمندر ده او یو آیت دی الله پاک د وحدانیت او د قدرت او د ذات او د صفات او د معرفت یوه لویه خزانه او ذریعه ده یو ټوکړه نیمه وفرمایل او د آقای نامدار محبوب علیه السلام د احادیثو متبرکونه چې یو حدیث دی الله د ښکلي نبی د نبی پاک د ذات د هغه د صفاتو د هغه د ژوند د هغه د تعلیماتو د هغه د طریقو او د سنتو د معرفت یوه لویه خزانه دا علی سړي ته پته لګي چې د میدان ته راشي چې په یو حدیث کې څه دی او دا د څه خزانه ده او یو آیات کې څه دی او آیات د څه خزانه ده په مدرسو کې موږ هغه څه یاد کړه چې هغه موږ په کورونو کې یاد کړي نه وو وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل الله محبوب د خطاب هغه اشیاء امور د دین تا ته موږ وښودل چې یاد درته نه وو. دا بتا دی الله یو عظیم فضل
نن ورونو دا کمې بیبیانې جینکۍ طالبې زمونږ او ستاسو بچیانې چې دی مدرسې ته راتلې دی تجوید نه وکړی حالانکې د تجوید علم علما وایي فرض ورتل القرآن ترتیلا قرآن ترتیل سره ووایه د ترتیل ډېرې معناګانې ښایسته قرآن ووایه هر حرف د خپل ځای نه ادا کړئ آهسته آهسته په مازه مازه په خوند صحیح قرآن ووایه دغه تجوید او دغه ترتیل دی ته کورونو کې یاد نه و تجوید یاد دا د الله یو عظیم فضل ده په دې طالبو باندې چې وشو یا د بارینو مدرسه کې زمونږ بچي ته دا یاد دی او دا کورې ډېر ګران علم تجوید ډېر ګران دی د کتابونه ډېر ګران دي موږ د اختر په درېیمه ورځ مردان کې د بناتو مدرسه ده نو هلته تللي داسې زنانه چې د شپږو اتو بچیانو میندې دي سکول یې لیدلی ام نه ده پن او کاپۍ لاس د تجوید 4 کتابونه دا په یادو ورته یادو د هغوی امتحان موږ لو بیان هم ورته کوو او کله امتحان بل قاري والي بیان چا در پوښتنې ته ور دې کې ډېر لوی استعداد او صلاحیت خو یوه خبره ډېره د خوشحالۍ تاسو مشران منور دا سپینګیري موږ ته ډېر ګران دا چې په کور کې زموږ سره ناست دي نو زموږ د کورونو ښایست چې حجرې ته راوځي دا زموږ د حجرو او د دیرو ښایست او رونق او چې په جومات کې صف اول کې ناست دي نو هغه د جومات حسن او ښایست په دوی باندې برابر دا زموږ د جومات ښایست او چې په جرګو کې ناست دي نو زموږ د جرګو ښایست او رونق او ښکلا هم ده ډېر ښکلي خلک دي مشران سپین الله دې عمر کې برکت واچوي دوی ته بیان دي یو زمانه داسې په موږ تېره شوې ده نږدې زمانه ماضیګري به بعضې خلکو به دا خبره کوله زنانه دپاره به یې قرآن یادول او د قرآن یادولو پسې د کوره وتل د چا کور ته چې چېرته به کومې زنانه ته قرآن یاد و هغې نه ووایي دا کار به کبیره ګناه ګڼله غټه ګناه نه به یې پرېښوده بلکې یوه خبره به یې کوله چې د زنانو دپاره یا کور ده یا ګور ده بس تر څو ژوندی خو په کور کې به ډیپټي معلومه ده وړه واغږه او روټۍ پاخه که کور صفا که کپړې ووینځه هغه یې سري که او اولادونه به راوړي او دا به کوي دا به کوي مېلمه راځي د هغې خدمت پاتې شو قرآن یادول دین یادول دې پسې به د کوره دا نه وځي تر هغې به دا کور کې وي چې د کوره جنازه اوچته شي او کور ته لاړه شي مدرسې د بناتو نه وې ترجمې د تفسیر دورې د بناتو لپاره د دې تصور هم نه و دا مشران ټول ناست دي دا علما کرام خو زمانه په عمر کې واړه دي او علم کې خو مشران دي ماشاءالله قابل خلک دي خو زه عمر یې کم ده نو دغه حالت به یا ورته یاد یا به یاد نه وي زنانو دپاره مدرسې ته تګ ترجمه تجوید دا کسی سوال نه پیدا کړی تصور یې نه و نن الحمدلله ثم الحمدلله د دین رڼا دومره خوره شوه د دین د اهمیت نه خلک دومره خبر شول چې یا الله زمونږ او د زنانو یو مکلف زنانه مکلفې دي او موږ هم د الله په احکامو مکلف نبی علیه السلام ختم النبیین زمونږ هم ده او د زنانو هم ده آخري کتاب قرآن پاک چې نن ختمونه شوي هغه زمونږ هم ده او د زنانو هم ده مرګ به موږ پسې به راځي او زنانو پسې به راځي په قبر کې سوال او جواب د ناکیرانو نارینه زنانه دواړو نه ده د قیامت په ورځ حساب او کتاب وزن د اعمالو د الله عدالت ته پیشي هم د نارینه او هم د زنانو بیا ولې موږ دومره تنګ نظري وو چې د سړو دپاره مدرسې ته تګ شته ځي د دین د یادوي قرآن د یادوي د الله ذات او صفات او دین او د دین د تقاضو نه د ځان خبره او زنانه به نه کوي
هغه سوچ لړ نو که زنانه به د کوره وتلې غم خادۍ ته تلې نو چا به دا نه ویلې چې یا کور ده یا کور ده هغه د هندوانو د سیکانو نه چې کوم رسم و رواج موږ ته پاتې وو چې په کوم کور باندې خادي واده را روانه وي نو میاشت پورې د خپل خپلوان نکریزې ورته زنانه به ټرالیو کې به ناست دي غریبانانې یا برقه په سر او یا برقه لرې او یا هر څه ترتیب او دا نکریزې به یې نیولي او د خادۍ کور ته وړي نو هغه جایز و که شاپینګ ته تلې دوکان ته سود سودا کول هغه خیر ده که نوره خبره وه خو چې د دین مدرسې ته په برقه کې چې په لاس باندې دستانې په خپو باندې جورابي او مشکات او قرآن په ترخ کې وي نه نه دا مدرسې ته به نه ځي د دې نه زیاته پابندي خو موږ ته پرې نکریزو لګولو پکار وای دا نکریز ولې وایي دا اجتماعي شکل کې دا زنانه دا ټرالۍ کې ناست وي بلاره دا سړي ورته ګوري دی چمبې وایي اواز یې اوچتي هلته چا هم دا نه ویلې چې زنانو دپاره یا کور ده یا ګور ده خو چې د دین مدرسې خبره به راغله وی نه نه زنانه به ولې مدرسې ده د دې دپاره خو یا کور ده یا ګور ده شکر ده دا تصور لاړه ختم شو نن د دین رڼا لکه څنګه چې د بنینو مدرسو نه خورېږي او په کثرت سره مدارس دي همدغه شان الحمدلله په هر کلي کې او په هره کلي کې د بناتو مدرسې راغلې شکر نن د هغې نه ډېره رڼا خورېږي او موږ دا سوچ هم نه کوو چې دا موږ نن شیخان یو مفتیان یو مدرسین یو امامان یو لوی اولیاء او پیران یو دا د چا برکت دی او د زنانو برکت خامخا دا نن چې یو شیخ ده دا به یو زنانه زوی د چا به ورور وي د چا به لوسی د چا به بل رشتې دي که د ټولو دپاره د نارینهو دپاره اوله مدرسه د مور غېږه ده د دې نه د نارینه تعلیم شروع کېږي او بیا موږ زنانه د علم نه بې برخې ساتلې محروم هم ساتلې نه نو ډېر ښه کړي چې دا مدرسه جوړه کړې ده وبالې ساتي چې څومره زنانه دي که هغې تعلیم کړی که نه ده کړی شادي شده دي که غیر شادي شده دي بوډۍ دي که ځوانانې دي مدرسو ته دې راځي زما خپله مدرسه ده پرون منظور رحمان صاحب دې ولیده بناتو مدرسه هغې کې موږ د بوډۍ زنانو دپاره چې د اتیا کاله شپېته کاله 90 کاله عمر وي هغوی دپاره موږ کلاسونه جوړ کړي دي شادي شده زنانو دپاره خپل کلاسونه د خپل ټایم نه چې کم ټایم کې راځي ګورئ مرګ را روان ده د الله په عدالت کې پیشي ده په دې باندې بیا موږ خلاصېږو نو چې زنانه خو موږ داخلی پخلی کوو هغه علم ته نه وزګارې دی چادر چار دیوالۍ او په سترو پرده کې چې به کوم ځای کې د دین رڼا خورېږي دې ته مه ګورئ چې دی خو اوس بچي دي دا خو د کور اخلی پخلی نو چې 24 ګنټې یا خوب یا د کور اخلی پخلی یوه ګنټه د دین مدرسې ته هم ورکوي شکر د نن سبا د بناتو مدرسو کې تفسیر دورې وشوې پخوا به یوازې بنینو ته کېدی اوس الحمدلله بناتو ته موږ سره ما تفسیر دوره کوله نو یو کال 2011 نو هغې کې 1500 طالبې وې او زنانه وې بیا چې موږ سندونه ورکول نو هغې چیټ راولېږي وی موږ ته به عالي سندونه راکوئ چې موږ نه امتحان والي چې دا ترجمه موږ یاده کړې که نه که موږ ته ترجمه یاده وي موږ له سند راکړي سند په اعتماد او که موږ ترجمه نه یاده کړي نو موږ د دې قابل نه یو چې موږ له سند راکړي ډېر خواري کوي دا سږ کال ما د بناتو پرچې وکتلې تاسو یقین وکئ دا د احادیثو په دورو کې داسې پرچې کړې وې داسې جوابي پرچې چې هغه موږ د بنینو په مدرسو کې ډېرې کمې کتلې دې صنف نازک کې ډېر لوی استعداد خو موږ د دې استعدادونه واخیسته صرف محدود کړي مو چې ته به اخلی پخلی کې او کور کې به یا کور ده یا کور ده نه نه مدرسې ته په چادر کې چاردیوالۍ ته کې محفوظه مدرسه ده په سر یې برقه ده د لارې په ښی طرف روانه ده په خپې جورابي دي لاسونو کې دستاني دي خبرې نه کوي سر یې ښکته ده او ترخ کې یا قرآن ده یا مشکات ده چې لاړه نو څه وشو خو دین یادوي دین یادول طلب العلم فریضة علی کل مسلم و فی روایت و مسلمت په هر نارینه او زنانه باندې فرض
دینه مو الله تپوس کوي الحمدلله ثم الحمدلله چې د دین رڼا عامه شوه او نن ستاسو په دې مدرسو مې سلما رضی الله تعالی عنها کې د ناظري ختمونه دي د تجوید چې دا یو ډېر اعلی ترین علم دا فرض علم دا فرض ډېرو نارینهو ته د دې علم نشته او زنانه دا څلور کتابونه تجوید په دې کې ګران کتاب جزري دا په یاد باندې یادوي دومره استعداد الله ورکړی دا واړه کتابونه خو خود یادوي او که موږ په مجلس کې ووایو چې چاته یاد ده نو د علمای کرامو یو څو قاریانو صاحبانو نه علاوه به هېڅ چاته یاد نه تاسو دپاره څومره د لوی سعادت او د خوشحالۍ خبره شوه چې ستا په کور کې ستا بچی تجوید کړی ښایسته قرآن وایي او ستا په قرآن کې څه وټکټ او غلطي وي هغه هم درته ټیکي د مور بیبي اماجان دارنګې د خور د ورور دا څومره د دین رڼا عامه کوي وعلمك ما لم تكن تعلم قرآن یاد نو دلته یاد تجوید یاد نو دلته یاد د قرآن معنا تفسیر ترجمه یاد نه دلته یاد کړه وګوره دا دی الله وکانه فضل الله علیک دا دی الله لوی فضل چې پتا سو باندې وکړه په دې طالب باندې وکړه د طالب په مور په پلار په ټولو رشتو باندې وکړه صبر الله دې دا فضل په موږ تاسو ټول باندې وکړي دا څه وخت دی الله راوړي دا څه وخت دی الله راوړي چې په دې علاقه کې په هر یو کور کې عالمه فاضله مجوده پیدا شي او دې مدرسو کې موږ اوس خپله مدرسه کې نصاب کې د تخصص پیرډم راوړو موږ وایو چې په دې زنانو کې مفتیانې پیدا شي د خیر ځکه زنانه هره مسله مفتي ته نشي رسولی نه په خپله رسوی شي نه د زوی په واسطه نه د ورور نه د خاوند نو چې په هر کلي کې داسې الله تعالی مفتیانې پیدا کړي او زنانه راځي ځینې ضروري مسایل چې د زنانه سره تعلق ده د زنانه مفتي نه تپوس وکړي زه به دا دعا وکړم چې الله په دې مدرسه کې د بیبي رابعه بصریه په شان زنانه پیدا کړي د حضرت زبیده بیبي زبیده په شان بیبیانې پیدا کړي او د حضرت فاطمه په شان ته فاطمه شیخ علاؤالدین سمرقندی رحمت الله علیه تحفة الفقهاء مصنف د هغه لور وه فاطمه نومېده فاطمه به یې ورته ویل دومره لویه عالمه فاضله مفتیه وه والد محترم و مفتی ده دا کتاب یې لیکلی و تحفة الفقهاء استفتاء به چې راغله نو اول به فتوه دی لیکله جواب فتوه به دی ولیکه بیا به والد صاحب ته وایي چې دا اوس وګورئ زود نویس زود خوان دومره په تیزۍ سره به یې لیکل کول د فاطمې او چې کتاب به یې لوسته نو هم په ډېره تیزۍ باندې به یې لوسته لکه زموږ د دوره حدیث طالبان چې عبارت موږ ته وایي په ډېره تیزۍ وایي د فاطمه د علاؤالدین سمرقندي رحمت الله علیه لور به عبارت د سړو نه هم ډېر ښایسته او تیز لوسته او مفتیه وه استفتاء به چې راغله وایي دا جي که ستاسو خوښوي جواب به زه ولیکم بیا تاسو وګورئ تصویب و تصدیق وکړئ یا تصحیح بیا چې کله ته دا تحفة الفقهاء ولیکه نو دا لږ ګران علامه کاسانی رحمت الله علیه په دې باندې شرح وکړه بدایع صنایع د هغه یې راوړه حضرت ته ویې چې جي ستاسو په کتاب ما څه لیکل کړی دې وخته پورې دا لور واده شوې نه وه فاطمه پلار سره به یو ځای لګیا وه د دین خدمت به یې کو کور چې کله د شاګرد امام کاسانی دا کتاب ورته راوړه چې جي دا خو مې ستاسو په کتاب د پاسه ولیکه ډېر خوشحاله شو کور کې کېناسته یو یې کور والا ده د شیخ علاؤالدین سمرقندي یو خپله سمرقندي صاحب ده او یو یې لور د فاطمه مشوره سره کوي چې یاره زما د شاګرد دی سړي خو ډېر غټ کار وکړه زما په کتاب یې د پاسه غټ کتاب ولیکه نو د کور والا ته وایي خوښه دی نه ده چې دا فاطمه ورته په نکاح باندې ورکړو هسې به هم چاله ورکړو دا معالمه ده فاضله ده مفتیه ده او امام کاسانی معالم و فاضل و مفتی ده و مصرف یې ورکړو بیا په نکاح باندې ورکړه امام کاسانی بیا به چې کله استفتاء راغله او درانه به وه غټه به وه لکه ګوره دلته ډېر مفتیان دي او چې برابره استفتاء یې دی ولیکي او چې غټه یې د ټولو د وس نه بالاتر یې بیا مشر مفتي صاحب ته وړاندې نو دا استفتاء به چې کله راغله
نیمه به فاطمه ولیکله، نیمه به پلار ولیکله او نیمه به امام کاسانی لیکله، بلکې زیاتې فتوی به دی لیکلی. من به دا دعا کوو چې الله دې په دې مدرسه کې هم د فاطمې په شان ته مفتیانې پیدا کړي، هغه شان ته عالم فاضلې پیدا کړي د خیره سره. او ذالک فضل الله. دا چې یو جنۍ انپړه وه، قرآن ناظره یاد نه وه، د قرآن ترجمه یاد نه وه، د قرآن پاک ترتیل او تجوید یاد نه وه، او دا په برقه کې راغله مدرسې ته او د دین په مدرسه کې د قرآن ناظره ختم وکړه، ترجمه یې وکړه، ترتیل او تجوید یې یاد کړه. دا دی الله ډېر لوی فذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. دا دی الله فضل، دی الله خوښه ده، دی الله مرضي ده چې په خپل مخلوق کې دا فضل چاته ورکوي، دا مهرباني په چا باندې کوي. زنانه څومره ډېرې په هر کور کې الحمدلله زنانه دي، لیکن د چا خور لور به د قرآن ناظره ختم نه یې کړی او یوې جنۍ به ورسره علم هم کړی، تجوید هم کړی، او ختمونه هم کړي او ترجمه یې کړي. دا دی الله فضل. یؤتیه من یشاء. رب کائنات دا خپل فضل هغه چاته ورکوي چې چاته اراده وي. موږ به دا دعا کوو چې الله دا خپل فضل موږ ټولو ته نصیب کړي. دغه فضل، دغه مهرباني، دغه کرم چې یو جنۍ د قرآن ناظره ختم کړي طالبه، یوه زنانه که هغه واده شوې که نه ده، مشره ده که کشره ده، ناظره ختم، بیا الله توفیق ورکړي ترجمه وکړي، بیا الله توفیق ورکړي تجوید وکړي، او بیا د دین علم وکړي چې ساله 4 ساله دي الحمدلله د دې ښه نصابونه دي، ښه ترتیب روان ده. دغه فضل و کرم دی الله په ټول اهل علاقه باندې وکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ګورئ نن چې دا کومې خوشحالۍ دي دلته، ځینې طالباتو ناظره هم د قرآن، ځینې طالباتو ترجمه هم د قرآن، ځینې طالباتو تجوید هم د قرآن، دا ټولې خوشحالۍ قرآن پاک سره تړلې دي. الله څومره لوی کتاب. حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تبرک بالقرآن، ای زما امته په قرآن باندې برکت حاصل کړي، د قرآن فیض او برکت حاصل کړي. دا د برکت نه ډک کتاب، دا کثیر المنفعت کتاب ده، ډېره لویه نفع ګټه ده، ډېر لوی خیر ده په دې کې، ډېر لوی برکت. ستاسو لپاره برکت هم په دې کې ده، عزت هم په دې کې ده، بلندي هم په دې کې ده، ترقي هم په دې کې ده، خوشحالي هم په دې کې ده، سکون هم په دې کې ده، آرام هم په دې کې ده، راحت هم په دې کې ده. ستاسو عزت او دولت او شهرت هم په دې کې ده، ستاسو د دنیا کامیابي هم په دې کې ده، ستاسو د برزخ کامیابي په دې کې ده، ستاسو د عقبا او د آخرت کامیابي په دې کې ده. دا د الله کلام ده، فإنه کلام الله وخرج منه. دا د الله کلام ده او د الله د طرفه نازل شوی ده د ټول مخلوق د اصلاح او د هدایت لپاره. قرآن د خیر او برکت کتاب ده، د برکت حاصل. نن دا کوم طالباتو چې ناظره وویله دوی د قرآن برکت حاصل، دا چا چې ترجمه وکړه دویم د قرآن برکت حاصل، دا چا چې تجوید کړی دا دویم د قرآن برکات حاصل کړي. په دې حدیث باندې عمل راغی تبرک بالقرآن، په قرآن باندې برکت حاصل کړي. دا خو د رحمتونو یو ډیری ده، د برکاتو غر ده، د علومو یو سمندر ده، د هدایت یو چشمه او خزانه ده. قرآن راواخلي، الفاظ یادوه، معنا یادوه، احکام یادوا، مامورات یادوا، عمل کوا، منهیات یادوا، ځان ساته، تلاوت کوا. یو آیت دی الله د معرفت یو خزانه ده، د الله ذات او صفات په پیژنې، الله سره باندې تعلق که غواړې چې الله سره تعلق جوړ کړي، یا تعلق وي مضبوط کې، یا تعلق مضبوط وي دوامدار کې، نو تبرک بالقرآن، قرآن راواخله. دا د خیر و برکت کتاب، الله سره د تعلق جوړېدو کتاب هم ده، د تعلق قوي کېدو کتاب هم ده، او د تعلق دوامداره کېدو کتاب هم ده قرآن پاک.
الله نازل کړی او د الله کلام ده او د الله خبرې دي یو آیت د الله خبره ده 6600 آیاتونه دا ډېرې بختور دي چې چا نن ختمونه کړي دي که هغه تجوید ده او که ترجمه ده او که ناظره ده الله دې ورته مبارک او بختور وګرځوي او الله دې په دې مبارک کتاب باندې ورته پوره عمل نصیب. دویم ما یو حدیث درته لوستلو ورونو دا خبره موږ عرضه کوو په مسلمانانو کې هر مسلمان سړی او مسلمانه ښځه هر مؤمن نارینه او مؤمنه زنانه د دې د زړه تمنا دا وي چې زما ایمان کامل او مکمل شي تکمیل ایمان د تکمیل ایمان دپاره خو دا مدرسې جوړې شوې الله پاک موږ سره احسان یو ایمان ده یو تکمیل ایمان یو ایمان ده یو د ایمان نورانیت ده د دین مدرسې د تکمیل ایمان دپاره جوړې شوې د نارینه و دي که د زنانه و دي د تکمیل ایمان تمنا دا د هر نارینه و زنانه په زړه کې پرته ده چې خدایه چې زما ایمان کامل او مکمل شي او د دغه تکمیل ایمان دپاره نارینه د کوره اوسي مدرسې ته ځي دعوت و تبلیغ مرکز ته ځي په شریعت برابر خانقاه دارالایمان والتقوا ته ځي مثلا د دین مدرسې ته جمعات ته ځي جمعات کې امام صاحب د لمانځه نه بعد درس قرآن وکړي کله درس حدیث وکړي کله تعلیم دا نارینه وځي جمعات ته جمع به وکړي درس قرآن به واوري درس حدیث د ایمان تکمیل به راشو دا مې ارمان څوک مدرسې ته ځي چې هلته د قرآن درسونه دي د تکمیل ایمان په جستجو کې او په طلب کې د دین مدرسې ته روان څوک خانقاه ته ځي پیر او مرشد ته چې هلته اصلاحي مجلس ته او د خپل پیر او مرشد په مجلس کې کینم چې زما تکمیل ایمان وشي ایمان مې کامل او مکمل شي او نورانیت راته نصیب او څوک د دعوت و تبلیغ مرکز ته ځي څوک حج عمرې ته ځي څوک بل ځای د دغه ایمان د تکمیل لپاره او د پوره کېدو لپاره نارینم طلب کوي زنانم طلب کوي نارینم جستجو کوي زنانه هم کوي او داسې ځایونه لټوي داسې خلک لټوي چې هلته هغوی سره من کینو څه ورنه واورو څه یاد کړو زموږ ایمان کامل او مکمل شي دا زنانه څه ته راځي مدرسو ما یو حدیث درته وویل ډېر عجیبه ډېر خوندور حدیث ټول حدیث خوندور محبوب علیه السلام وایي دا درته ترجمه کوم او نور سلام خو تاسو نه مې دا یو بچو ځوانانو او دا زما د سر درجونه مشران ته دوه درې خبرې یاد عمل وکړئ شکر دی الله ادا کړئ ډېر ښه علما خدای درکړي دي سړوزو سره خو زمونږ فطري مینه ده دلته چې څومره علما دي زمونږ سره نسبتونه دي په خپلو کې د دوی په خدماتو موږ ډېر خوشحال یو بیا د مشر مفتی صاحب په شانته هستۍ دلته پرتې دي د هغه سایه دلته موجوده ده دا ټول د هغې د لاس نیالګي دي په جوماتونو کې درس قرآن درس حدیث کېږي دا ګورئ چې درنه پاتې نه شي خامخا راځئ د خلکو سره ناسته د مجلس کې ناسته دا د تکمیل ایمان واحده ذریعه ده محبوب فرمایي من احب لله څوک چې چا سره مینه کوي د الله دپاره و ابغض لله او څوک چې چا سره بغض او کینه کوي د الله دپاره و اعطى لله او څوک چې څه ورکوي د الله دپاره و منع لله او څوک چې چا نه څه منع کوي د الله دپاره فقد استکمل الایمان د دې سړي ایمان کامل او مکمل د دې سړي ایمان کامل او مکمل من طالبانو ته وایي چې احب فعل ده خو مفعول ذکر نه ده من احب لله چې شی چا محبت کوي د الله دپاره د چې شي سره کوي چا سره مفعول حذف و ابغض لله د ابغض مفعول حذف و اعطى لله د اعطى مفعول نشته حذف و منع د دې طالبان عالمان پوهیږي حذف د مفعول کې څه ته اشاره یو کله حذف کېږي ولې هزار له خبرې دلته مفعول نشته محدثین دې ته مفعول راوباسي تاسو ورباندې پوهیږئ من احب لله
من احب لله شيئا، من احب لله شخصا، یا به شیئا مفعول روباسي یا به شخصا مفعول روباسي. که شیئا شي نو مصداق مدرسه ده، جماعت ده، خانقاه ده او د دعوت مرکز. من احب لله شیئا، څوک چې محبت کوي د الله دپاره جماعت سره، څوک چې محبت کوي د الله دپاره دعوت و تبلیغ مرکز سره، څوک چې محبت کوي الله دپاره د خانقاه سره چې په کوم ځای کې علوم طریقت وي بیعتونه کېږي. ما تاسو ته مثال درکړه پېښور کې مونږ سره دارالایمان و تقوا. او من احب لله شیئا، شیئا د دین مدرسې فقد استکمل الایمان، چې جماعت سره د مینه ده، مدرسې سره د مینه ده، خانقاه سره د مینه ده، دعوت مرکز سره او خالص د الله د پرسته ایمان کامل او مکمل. دا مینه د زنانو د مدرسو سره دا نه دي راغلي، د دې ایمان کامل او مکمل. او که دویم تفسیر راواله مفعول راوباسي، من احب لله شخصا، نو شخص نه چې جماعت امام او خطیب سره د مدرسې استاد، شیخ الحدیث، شیخ القرآن او مفتی او مدرس، په خانقاه کې په ګدۍ باندې لاس لوی مربي پیر طریقت، او په مرکز کې ناس لوی لوی بزرگان. من احب لله شخصا، څوک چې محبت کوي الله دپاره، امامانو خطیبانو سره، علماو سره، مدرسینو سره، شیخانو سره، مفتیانو سره، ارباب طریقت سره، اولیاءو سره، فقد د ایمان کامل او مکمل شو. ماشاء و ابغض لله، د دې لپاره ځای راوباسئ کنه شیئا. شی نه مراد د شراب خانه ده، د جوارۍ اډه ده، د زنا اډه ده، د بدکارۍ ځایونه دي، هغې سره بغض کوي، نفرت کوي د الله دپاره، د ایمان. د شراب خانې ته نه ځي، میخانې ته نه ځي، قهوه خانې ته نه ځي، د سینما ته نه ځي، د شوګانو ته نه ځي، د جلسو ته ځي دي، هغې نه کرکه ده د الله دپاره. ابغض لله، ظالم، کافر، فاسق، بدعتي، بغض کوي کافر سره، ظالم سره، فاسق سره، بدعتي سره، قاتل سره، جوارګر سره، زانی سره، سودخور سره، فقد استکمل الایمان، ایمان کامل. و اعطى لله شیئا، شیئا مراد څلور څیزونه، دا بیات کوي د خیر. او څوک چې ورکوي د الله دپاره دین ته څلور څیزونه، بدن ورکوي، تاسو نن راغلي بدن هم ورکړئ، جمعات ته چې راځئ، مدرسې ته، خانقاه ته، شب جمعې ته، جهاد، حج ته خو بدن ورکوئ، زړه ورکوي، اولاد ورکوي، مال ورکوي. و اعطى لله شیئا ای بدنا، قلبا، ولدا، مالا. لله بچو باندې چې علم کوي، مدرسې ته رالیږي، د بني بنات خو د الله د رضا دپاره، پیسه ورکوي د الله رضا دپاره، نوم نمود ریا خو نه وي که نه، په خپله چې راځئ د الله رضا دپاره، زړه ورکوئ، زړه کې د دې ځایونه مینه ساتئ او د الله د رضا دپاره که الله. فقد استکمل الایمان، ایمان کامل او مکمل شو. او که داسې ووایې و اعطى لله شخصا، تا ته یو سړی راغی چې وروره جومات جوړېږي چنده ورکه ورته، یو یتیم راغی بیا سرې ده ورکه ورته، کونډه راغله ورکړه کوي، پیسې ورکوي د الله په لار کې، یو بنده ته، طالب د دین ده، یتیم ده، معذور ده، معیوب ده، یا جماعت ته غواړي، یا مدرسې ته غواړي، یا بل د دین مرکز ته غواړي، یا یو بل کار خیر ته ورکه ورته. ومنع لله، یو سړی تا نه پیسې غواړي چې زه پې ټوپک هلک دشمني مې ده، ټوپک دې راکړه، زما چا سره دشمني ده، سر ورته ورانوم، پیسې راکړه، هغه پې باندې ناجایز او ناروا کارونه انعام نه ورکوم، هغه ته دې ورنه کړې، منع دې کړې. دا کارونه چې څوک هم کوي فقد استکمل الایمان. آقا مدنی فرمایي علیه الصلاة والسلام د دغه بنده نارینه وي که زنانه ایمان کامل او مکمل شو. الله دې زموږ استاد ایمانونه کامل او مکمل ایمان کامل شو.
اوس د ایمان نورانیت دا به په څه باندې سیوا کېږي؟ دا چې چېرته د علماو جلسه وي، د علماو اجتماع وي، که هغه په هر ځای کې وي، یا اصلاحي اجتماع ده، یا تربیوي اجتماع ده، یا مجلس ذکر ده، یا مجلس مراقبه ده، یا مجلس وعظ، بس هلته چې د اولیاو سره علماو سره کېناستی د ایمان نورانیت باندې زیات شي. بیا به د ګناه نه نفرت کوي، بیا به هر کار خیر ته ستا په زړه کې جذبات چې دا زه وکړم او ما نه پاتې نه شي. تا نه به یوه نیکي نه پاتې کېږي او تا نه به یوه ګناه نه سر عزت کېږي، ګناه به نه کوي، ګناه نه به دې کرکه راشي. چې کله د ایمان نورانیت دې زیات شو، ایمان دې کامل او مکمل شو، نو ما تاسو ته عرض وکړه وعدوا لله، ورکوئ مدرسو ته مالونه، ورکوئ مدرسو ته، علماو ته، د خپل علماو لاسونه مټې جوړې شي، بازوګان جوړ شي، خپلې مدرسې مه پرېږدئ چې کمزوري شي، علما مه پرېږدئ چې کمزوري شي. هغه ورځ یو کس راغلی بنګلادیش ته 7 میاشتې سفر یې کړی او تبلیغ کې زما ځای ته ملاقات ته راغی، کارګزاري به وی چې هلته د خلکو پیسه چې لګېږي په 3 څیزونو باندې لګېږي. یو په هغې کې وی د عوامو جیب کې پیسې نه وي، خو د علماو د جیبونو کې پیسې نه ځایي، هغې چا نه چندې نه غواړي. یو مدرسې تذکره یې وکړه چې زه هم حیران شوم ورته چې په زرګونو طالبان 30,000 پورې یادول، د هغې د قول مطابق علما یې وګورئ دومره خودکفیله مستغني چې نه چېرته چنده شته چې دی ګاډي کې وګرځي یا کټ یې اچولی یا سفیران کاپۍ ورسره یي چې فلانکۍ مدرسې نه چنده نشته. د مدرسې ټول ضرورتونه په خپل کور باندې پوره دي. علما یې مستغني دي. زمونږ دلته څه حال ګراني کم ځای ته لاړه، د پیسې قدر څومره لاندې لاړه، خو د امام تنخوا د 4,000 نه بره کېږي نه. مدرسو کې زمونږ د استادانو 4-5 هزار تنخوا، غریبان خو نه غواړي، دا خو علما دي، په دې خو عزت نفس غالبه ده. موږ او تاسو ته هم څه سوچ پکار ده، راځئ چې دا خپل علما دا خپلې مدرسې دومره غني کو، دومره استغنا پکې راشي چې نه چېرته چنده چا نه وغواړي او نه د چندې خبره چا ته وکړي او نه په مدرسه کې داسې یو کار پاتې چې دی ورته پریشان. خپلې مدرسې آبادې وساتئ، زړونه ورکئ، بدنونه ورکئ، اولادونه ورکئ، مالونه ورکئ. په دې مالونو باندې، اولادونو باندې، زړونو باندې، بدنونو باندې د الله رضا حاصله کئ، د خپل ایمان تکمیل وکئ او تکمیل ایمان د هر مؤمن او د هرې مؤمنې، د هر نارینه او د هر زنانه، د هر مشر او د هر کشر دا دلی تمنا ده چې زما ایمان د کامل او مکمل شي او په قیامت کې بچاو نجات دا په کامل ایمان او په قبر کې چې د نکیرانو په سوال او جواب کې کامیابېدل دا په کامل ایمان او د ایمان د کمال خبره مې درته دا 4 وکړې او بیا درته دا وایم څوک چې چا سره مینه کوي الله محبوب کې به د مینې صفتونه وي. قسم درونو چې کم صفات علماو ته الله ورکړي، کم کمالات الله علماو ته ورکړي دي، کم اوصاف حمیده جمیله کامله الله دوی ته ورکړي، دا په انسانیت کې بل چا کې نشته. د دې خلکو مجلس ته راځئ، د دې مجلس کې کښېنئ چې ایمانونه هم تازه شي، د ایمان نورانیت هم زیات شي، په زړه کې رڼا سیوا شي، آرام او راحت او سکون په زړه کې راشي. دا د غمونو تیارې، دا د وسوسو د خیالاتو تیارې، دا بے چهنی، دا بے سکونی د زړونو نه الله ختموي. الله دې منظور الرحمن صاحب ته ډېره زندګي ورکړي، دی زموږ روحاني بچی ده، ډېر قابل کس ده. موږ سره چې د سبقونه کله ویلي، با حیا هم ده، با ادب هم ده، محنتي هم ده، ډېر سبقونو کې هم ډېره خواري کوله، په کلاس کې د ملګرو سره هم ډېر ښه روش او سلوک
د استادانو سره ډېره مینه ادب دلته څومره چې دي د دې علاقې ټول ماشاءالله ډېر قابل ماهر علما کرام دي. هغې کې منظور رحمان صاحب د دې مدرسې سرپرستی کوي. الله د دوی ته عمر دراز ورکړي، صحت سره عافیت استقامت سره د مدرسه کې باجیګانې وي. الله دې هغې ته عمر دراز ورکړي. د دې مدرسې هر طالب دې الله عالمه فاضله باحیا با ادب مفتیه وګرځي، مصلحه مربیه وګرځي د نورو زنانو لپاره. او دا نن چې کوم د دوی په سرونو د عزت چادرونه او لوپټې اچولی کېږي، الله دې دا د عزت چادرې او لوپټې دوی ته، منظور رحمان صاحب ته، مدرسې ته، والدینو ته، ټول اهل علاقې ته مبارک او بختور کړي. الله دې ستاسو او زموږ د دنیا او آخرت خیر نصیب کړي. شر نه دې الله وساتي، دشمنۍ دې الله ختمې کړي، بی علمی او جهالتونه دی الله ختم کی، رسمونه رواجونه دی الله ختم کی، بدعات او خرافات دی الله ختم کی. الله دې د دین رڼا عامه کی. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم.